ډیرو محترم او قابل قدر مسلمانان نن د ټولو پریشانو او د هر دک او د غم د پاره ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته باوقار او محترم او ډیره زیاته تاثیر راوړونکې وظیفه ده. کم انسان چې څومره هم غټ غم لري، غټ حاجت لري، غټه پریشانی لري، هغه د پاره دا وظیفه ده. ان شاء الله تاسو وکئ، ان شاء الله الله جل شانه به تاسو هغه یعنی ستاسو حاجت په پوره کوي، ستاسو مشکل به اسانوي، ستاسو بیماری ده، غم ده، نکاح ده، محبت ده، څومره قسمه چې ستاسو شرعي حاجتونه دي، جایز حاجتونه دي، حلال حاجتونه دي، روا حاجتونه دي یا روا او دغه حاجتونه دي، هغه به الله تعالی پوره کوي. یا تاسو خفګان په تاسو داسې یو غالب دی محترم مسلمانانو نو د هغې دپاره دا انشاءالله ډیره بهترینه، ډیره پاورفول او ډیره جامعه وظیفه ده. نو خامخی انشاءالله العزیز وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویاندو او هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، امریکا کې دي، سعودي کې دي، فرانس کې دي، دوبۍ کې دي، یوکې کې دي، هر ځای کې دي. په ما ډیر زیات مسافر ګران دي. کو زما تور سره خویندې دي، کو زما هغه مسافر رونه دي چې خپل وطن او خپل ځمکه یې پرې خوره د حلال روزۍ دپاره یا د هغوی ملک کې کاروبار کوي. الله تعالی دې ورته په کاروبار کې، په صحت کې، په اولاد کې برکتونه واچي. او هغه تور سره چې کورونه یې وران دي، الله تعالی د هغوی کورونه آباد کړي. هغه تور سره زنانه چې نکاحګانې نه دي شي، رب العالمین هغه رب محترمو ډیر زیات عظیم الشان رب دی، هغه دې ستاسو نکاحګانې وکړي او ضرور به یې کوي انشاءالله. ځکه حدیث مبارکه کې راځي کله چې د آدم علیه السلام الله پیدا کړو که نه، نو د آدم علیه السلام دا شا مبارکه نه ده، د املا د دې نه دا روحونه داسې راووته، روح زموږ دا روحونه لکه سره میږیان نه سره میږیان چې د سوړي نه په ډېر ګڼ تعداد کې راوځي او داسې فړقېږي، دغه شان سره میږیان راووتله. صحیح شوه که نه؟ نو بیا علما کرام فرمایي کوم چې یو بل ته مخامخ وده نو دا جوړه دي، یا یو بل ته خی سیټ ته داسې پرله پسې وو دا رشته داران دي. کوم چې وي شا په شا باندې راغلي دا اکثر وي دشمنانی. نو لہذا محترم مسلمانانو زمونږ دپاره به الله تعالی یو ساتي تیار کړی وي د نکاح دپاره، د محبت دپاره. خیر دی کو دا محبت نه حاصلېږي څه فرض خو نه ده. یقینا په الله چې څوک هم محبت کوي او دا ورته نه حاصلېږي نو دی ډېر زیات خفه وي. صحیح شوه که نه؟ د دغې خفګان ماته معلومات شته دی. نو خو دا خبره تاسو ځان سره یاد وساتئ چې خیر تاسو به 2 میاشتې یا 1 میاشت لږ خفه وئ، دغه خپل محبت پسې به خفه یئ، خو لهذا د هغې نه پس به انشاءالله تاسو نه خپل محبت ایر شي. ځکه چې بعضې داسې ډېر الکان وي، غونډ نه یادوم، بعضې یادوم ښه، چې هغه بې وفا وي. ښځې بې وفا نه دي، ښه دا خبره ځان سره یاد وساتئ. ځکه علما کرام فرمایي که نه چې موږ نه یو کس تپوس وکړو چې ښځه ډېر محبت کوي او که سړی د ښځې سره محبت کوي، یعنې ښځه د خپل خاوند سره ډېر محبت کوي او که دا ښځه د خپل خاوند سره محبت کوي. صحیح شوه؟ نو محترم د دې بهترینه فارموله دا ده. ګورئ انسان د کوم ځای نه پیدا ده؟ خاورې نه. صحیح شوه که نه؟ د ځمکې نه پیدا ده انسان. انسان دا کم سړی چې دی د به همیشه د خپل مال سره محبت کوي، د خپل جایداد سره محبت کوي، د خپل مال او تجارت سره محبت کوي. ښځه چې دا د کوم ځای نه پیدا ده؟ د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا ده. لهذا ښځه همیشه دپاره د خپل خاوند سره محبت کوي. د ښځې محبت په خاوند په محبت باندې غالب دی. دا که څوک مني او که نه، خو ښځې ډېرې وفادارې دي. اکثر پکې داسې بې وفا وخیږي، ګنې ډېرې زیات اکثریت وفادارې دي او ډېرې زیات اکثر خپل محبت فالي. ځکه چې موږ سره اکثر رابطې کوي، د هلکانو دپاره وظایف کوي، یعنې خپل محبتونو دپاره. خو دغه هلکان بعضې داسې بې وفا وي چې دوی سره د خپل دغه وکړي، خپل حاجت ته یا پوره کړي، یا ورته وایي په تم یې وساتي، نو هغه غریب یې له څه له ژوند ته تباه کړي. که ته نه کړې نو د هغې د ژوند سره کیړواړ مه کوه، د هغې د جسم سره کیړواړ مه کوه، په هغې ټایم پاسې مه کوه. دا مې د خپلو وروڼو ته دغه دی. محترمو دا وظیفه انشاءالله د هر حاجت دپاره ده، د هر دک او پریشانۍ دپاره ده. وظیفه چې دا نو تاسو ته په سکرین ښکاري مې الله الله ربي لا اشرک به شیئا، یا به څو فیرې وایي. سیده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها بیان کوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ماته دا وفرمایل چې تا ته داسې کلمه ښیم که نه، داسې کلمه تا ته ښیم چې تا باندې هره پریشاني وي
دا وظیفه انشاءالله کوه. ټولې پریشانو کې به الله تعالی تا ته نجات درکړي، د هغې نه به تا ته د الله تعالی د وتلو لارې اسانوي. نو لہذا دا د حدیث مبارک د ابو داود شریف وظیفه هم ده. صحیح شو که نه؟ الله ربی، اے الله ته زما ربی، لا اشرک به شیئا، زه ستا سره هیڅ شریک جوړول نه غواړم. اے رب زما حاجت پوره کړي، اے رب ما ته خپل محبت میلو کړي، اے رب زما قرضونه ادا کړي، اے رب زما دا دکو پریشانی ختمه کړي. اے رب کریم چرته لاړ شم، ستا د ځمکې نه چرته لاړ شم، ستا د دربار نه بل کم دربار ته لاړ شم، الله نه مې څوک بل اله شته دی، الله نه مې بل څوک رب شته دی، الله ستا د ځمکې نه سوا بله ځمکه هم نشته دی چې هلته لاړ شم. الله تا نه غواړم، ته مې کریمې، ته مې هغه پروردګارې. الله که ته ماله راکې ستا خزانو کې کمی نه راځي، الله قرآن کې ستا په خزانو کې سیواوالی نه راځي. الله ما مه رسوا کې، الله ما باندې د حیا او د عزت فردې راواچې او زما دا حاجت پوره کې. انشاءالله هغه رب به ستاسو حاجت پوره کوي. دا به څو فیرې وایي الله ربي لا اشرک به شیئا. دا محترم مسلمانانو تاسو د ماسپښین مونځ مازدیګر هر ټایم چې کوئ خو کوشش وکئ اودس کې وکئ. صحیح شوه؟ کوشش وکئ مخکې وروسته ترې څه نه څه درود شریف ووایئ او کوشش وکئ چې دا تاسو 314 پیرې ووایئ الله ربي لا اشرک به شیئا. خو دا د زړه د درد قسم په الله چې زه د زړه نه ویم ماله مزه راکوي مزه، او الله تعالی په خپل تعریف ډېر خوشحالیږي. نو هغه رب به انشاءالله زما او ستاسو حاجتونه پوره کوي، ځکه د الله تعالی نه ما سوا زمونږ او ستاسو حاجت روا بل ذات نشته دی، نو مشکل کشا بل ذات شته دی. کو وینو ټول خلک به روان وي خو لیکن نشته دی، صرف رب دی، صرف الله دی چې زما او ستاسو حاجت روا الله دی. صحیح شوه؟ د هغه رب سره داسې تعلق برابر کوي، داسې دوستانه او یارانه د خپل رب سره جوړه کوي چې هغه رب بغیر د ستاسو د محبت د خاصېدو نه لذت ګورئ د جنۍ په محبت کې څومره لذتي، د هلک په محبت کې څومره لذتي، د خپلې وي سره حقه حلاله جما کول هم بستري کول دې کې څومره لذتي مزه پکې وي که نه. دا مزې به د نه قسم په الله ټولې هېرې شي. د الله په محبت کې چې کم لذت دی، کم مزه ده، کم خوند دی که نه، دا د دنیا په یو سیس کې هم نشته، نه په خوراکونو کې شته، نه په بیبیانو کې شته، نه په جما کې شته. دا د رب سره په تعلق کې ده. الله تعالی دې ما او تاسو ته نصیب کړي. دا خبرې زه کوم خو دا تاسو به اوس هسې وایي اورئ چې یاره دا دی څه وایي، خو لیکن الحمدلله ما د رب محبت هغه مخصوص کړی دی، ما د رب د محبت لذت قسم په الله محسوس کړی دی په سجده کې. په سجده کې چې